گاونډیانو دپاره رحمت د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایل چې د چا گاونډي د چا نه خوشحاله و دا د الله د رضامندۍ دلیل نه او ما ته زما رب دومره زیات تاکید کړی و چې زما دا یره وه چې چرته په میراث کې را سره شریک نه نن خو په ناوګۍ کې سړی دوکاندار لاړ شي یاره ښکلي چاول نشته چې داسې بوی دې ځي 40 کورونو پورې خلق پسې زما ته به وایي چې بیا به جومات کې به ته کښېنې خدایه ماله جنت الفردوس راکړه خلق پسې دي د دواړو جهانو سردار مبارک صاحب فرمایل چې خوراک د کور ته میوه راوړه لږه ده په کمره کې دننه په کور کې دننه خپلو ماشومانو له ورکړه چې بار څه تکیله مڼه ونه باسي غوښه دې راوړه سالن په کې ډېر وکړه غوښه دې بېشکه په خپله وخوړه خټه پېملي یې سالن خلکو ته ګاونډیانو ته سالن ورکړه ځکه د تړکې او د سالن بوی به هغوی اورېدلی دې باندې وخوره وه خادمانو دپاره پیغمبر علیه السلام رحمت خادم چې تا د سالن پوخ کي کو نه رسي ورته یو 2-3 ډوډۍ وله ورکړه حلوا له ونه 2-3 ډوډۍ ورکړه ځان سره یې کښېنوه څه چې اغوندي هغه پې واغوندوه څه چې خوري هغه پې وخوروه پیغمبر علیه صلات والسلام سر تاپا د کل کائنات دپاره رحمت او راځئ یو جلک درته ښیمه بیا بس کومه لږ ښه ذکر به وکړو بیا به دعا وکړو راځئ ناوګۍ والا او بنیر والا موږ ټول پیل یو